نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زمارة الفجمن درود الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن شاء الله د جنازې نفس زمون په ژوند کې څه اعمال چې هغه مونږ کوو چې کله زمونږ استادو جنازې وشي د جنازو نه پس د میت ورثه خپل اهل ته کور ته اجرې ته واپس نو به مونږ تاسو هغه ته کو دعاګانې درې ورځې پورې نو مونږ تاسو لاول ځان په دې پوي کو چې زمونږ خو پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم د ورثو د میت لپاره درې ورځې تعزیت ذکر کړي دا په احادیثو کې ذکر دی چې د ورثو د میت سره با اهل علاقه د هغه رشتہ دار د هغه خپلوان د هغه ملګری یاران دوستان دا به د میت د ورثو سره درې ورځې تعزیت کوي اغلبات د زړه د صبر جمیل دعاګانې او د میت دعاګانې به ولکوي خدا مونږ او تاسو چې په نن دور کې خصوصا په بر صغیر باندې پاکستان افغانستان هندوستان بنگلاديش دا بر صغیر دا سو ملکونه چې مونږ او تاسو د دې تعزیت نه زحمت جوړ کړي د میت د ورثو د پاره د دې تعزیت نه زحمت د میت د ورثو د پاره جوړل او زبر تاسو ته دا هم وېما چې په ژوند کې په ټولو دا راغلي وي د ورثو د میت د پاره دا په ژوند کې اکثر باندې راغلي وي نو هغه د درې ورځې دومره ستومانه شي چې هغه الله ته پریاد شي یو مونږ او تاسو هغه لور شو پردن میت پارا د ورثو د میت پارا د دعا کو پردن لا سوچت کئ هغه لاس اوچته یو خطه کوي لاس اوچته یو خطه کوي نو هغه په اخر کې دوم راز
پیمان شي چې په غلاس اوچتول هم نشي ویل دردی دا طریقې کار ټیک نه دی لاول مونږ تاسو ځان په دې پوي کو چې د میت د ورثو او د میت په کور کې زمونږ خوږ پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د دې سره به تعزیت کوي 3 ورځې پورې خو ګوره په دې کې دخان وای لوګي تا دخان په کې داغه په کور کې حرام دی میت په خپل کور کې پخله نه کوي د میت په کور کې به ورثه پخله نه کوي زکه د میت ورثاو د پاره بغاونډیان اهل علاقه د 3 ورځې بعد د دې هر عمل دیوپالي دا زمونږ د خوږ پیغمبر د محمد صلی الله علیه وسلم طریقه عمل له خو الحمدلله په دې اطرافو کې موږ د دعاګانو لتلیو په دې اطرافو کې دا عمل جاری وي په دې اطرافو کې دا عمل کیږي چې د میت د ورثو د پاره اهل علاقه چې سمروي هغه غمخوار وي په دې مسله کې او په دې نورو اطرافو کې هم د دې د پاره د میت د ورثو د پاره علاقې ول خپل یو کمیټي جوړ کړي چې د میت د ورثو د پاره با هغه په دې خبرو نه خبره به صرف خپل مېلمانو ته ولاړي نور د هغه د روټي د هر عمل به اهل علاقه او کمیټي کوي دا عمل زما ډېر خوښ شوی خو زمونږ په خار کې زمونږ د خار د مزاج په دې خبرو کې بدل لې میت ورثاو په خپل غم کې وي او به په بل طرف ته د اهل علاقه والو د هغه مهمان دام پیراش نو هغه په دې میت باندې په دې ورسته کې سو باندې مستومانه نو کچره مونږ او تاسو یو خو د مهمان خپل عزت ته چې مهمان تعالی راشي د هغه خپل عزت ته چې هغه مونږ به تاسو کوو خدا د میت د ورثاو د تعزیت لپاره راغله نو عرب هم دا عمل کوي خداغه خسته انداز دی اهل مصر چې څومره دي اهل مصر والا عرب دا یو سعودي عرب او دوبه خو هغه خود دینه مستثنا دي هغه خدا 3 ورځې د میت د ورثاو د دې خبرو نه مستثنا دي هغه د پاره خدا میت د پاره خپل کمیټي جوړه شوی بس هغه وینه غسل ورکي او بس ویش جنازه ولوکي بس دفنه کې هغه ته وي بس تا نور کار نشتا خو به هغه د دې خبرو نه مستثنا دي دا عمل نه کوي خو اهل مصر چې څومره دي نو اهل مصر یو خسته انداز کې عمل کوي هغه یو خپل اجرا یا د علاقې مسجد نو د هغه مسجد کې دا چې صورتحال وي چې خصوصا قاری سے به مختص کړي اغازه کې د میت ورثه ناشتي قاری سے چې خلق راجم شي ډیر خلق راجم شي نو قاری سے محترم لک تلاوت وکي او د تلاوت نه پس بالجماعت دعا وکي نو جماعت دعا وشي او دا غینه پس هغه ډله لاړ شي په یو خلق راشي بالجماعت دعا وشي هغه ډله لاړ شي نور ډله راشي چې کم از کم دغه 40-50 کسان ډله موجود شي قاری سے به تلاوت وکي او دا غینه پس به دعا د خیر وشي هغه ډله راشي نو 3 ورځې د هغه دا عمل جاری دا د اهل مصر نو دا خسته طریقه ده او خسته عمل له
زمونږ خصوصا په بر صغیر باندې دا عمل نشته. زمونږ بر صغیر باندې هر فردن سړی راځي او د میت ورثو ته دعا کوي، نو میت ورثه په دې دعا باندې ستومانه کوي. دا طریقه کار ټیک نه دی. کتابونو لیکلی دي، بشته زیور وغیره غټ کتابونو لیکلی دي چې دعا د میت د ورثو د پاره و 3 ورځې کوي اهل علاقه د هغه خپلوان رشتہ دار. خو طریقې کار دا نه دی چې فردن ترازی او لاس اوچت کو لاس کته کا. نو دا د میت د ورثو د پاره د هغه زحمت ته هغه ستومانه شي په دې عمل باندې. لہذا د دې لپاره بهترینه طریقه داسې ده، علماء ذکر کړی دي بهترینه طریقه داسې ده چې ډله راشي او جماعت دعا وکړي او دا ډله راشي، نو دې سره د اهل د ورثو د میت لپاره دعا وشي او جماعت دعا وشي، هغه خوشاله شي. نو هغه 3 ورځې په دې خبرو کې مشغول وي، نو هغه د خپل د مړي د سوچ نه ختمي، نزله ولا صبر شي. نو دا د مړي چې وشو د هغې نه پس مړي ته موږ دعاګانې کوو، نو بالجماعت بهتر ده فردن نه چې جماعت ټولګی راځي او دعا وشي، نو دا بهتر ده. بیا د دې نه پس موږ او تاسو کې بیا د میت لپاره درېمه کوو. دا موږ او تاسو په بر صغیر کې او خصوصا زموږ په ښار کې او په خصوصا مومن قوم کې دا یو لوی عظیم الشان نقصان عمل روان دی چې د میت د مړي دپاره درېمه مونږ کوو. خو لاول په دې خبر لږ ځان پوه کوي چې دا درېمه د دې میت دپاره درېمه چې که چېرې اهل بیت د میت دا کور والا د عمل کوي نو بالکل ناجایز دي. ځکه چې زمونږ خوږ پیغمبر وایي چې د میت د کور کې دخان ممنوع دی. دویم نمبر که چېرې مونږ فرضي عمل جاری کوو چې یاره دا یو فرضي عمل دی نو بیا بالکل بدعات دی، نو بیا لوی عظیم الشانه ګناه ده. او کچره مونږ دې ته وایو سنت عمل هم عظیم الشان په پیغمبر توهین دی، عظیم الشان ګناه ده. کچره مونږ د ثواب په نیت کوو، د ثواب په نیت کوو چې زمونږ د میت په دې باندې ثواب ملاو شي، نو کچره د ثواب په نیت کوو نو ځکه د عمل ټیک نه دی ابتداءً، نو ثواب په هم دیتا نه ملاویږي ځکه دا زحمت دی. نو موږ او تاسو د مړي پسې بیا درېمه کوو، بیا پسې دیګونه پخوو، هغې پسې یو خیرات کوو. ها که چېرې تعین د ورځې ته نه کوې، موږ په معاشره کې دا خبره هم ډېره عامه ده، په میت پسې بیا سولیختي، په دې تاسو تفصیلا پوهیږم، په میت پسې سولیختي، په میت پسې د جمعې شپه، په میت پسې بیا د ورځې اول نه سولیختو ورځو پورې جومات ته وړل تک راتګ دا ټول ممنوع دي. ځکه دا د کور د میت د ورثو دپاره که چېرې د عمل دیو یا سنتي ګڼي یا واجبي او فرضه ګڼي نو بیا عظیم الشانه ګناه ده. او که چېرې دا سوچ سره ګڼي چې یاره زما د میت ته زمونږ دا وفات میت وفات دی دله پې الله اجر ورکي، د اجر په بنیاد باندې صدقه ده پسې، نو صدقه بې جایز ده، بیا کولی شي. خو که چېرې ته پې فرضي عمل ګڼې یا پې سنتي عمل ګڼې یا پې ته واجبي عمل ګڼې نو بیا عظیم الشانه ګناه ده.
دا په شریعه کې نشته علما د دې لپاره سخته ممنوع ګڼلې ده ها کدا چې سنتي عمل وي یا واجبي وي یا فرضي وي نو ډېر اهل علاقه د عمل نه کوي خصوصا اهل علاقه د عمل کوي او لږ اهل علاقه د عمل کوي ډېر نه کوي نو چې ډېر نه کوي نو معلومه ده چې نه فرضي ده نه واجبي ده نه سنتي ده چې موږ تاسو ځان د دې نه د عمل نظام محفوظ وساتو او بهترین عمل دا دی بهترین عمل دا دی چې ته به خواهش ته دی چې زما میت ته په دې باندې ثواب میلاو شي تعین د دې صدقات ولا مګه وا چې تعین د صدقاتو کې درې ماسوالې ختمه او جمعې شپه د دې د حساب کتاب رواله په یو مدرسه کې په یو مسجد کې په یو جماعت کې په دغه شانتي په یو لاره باندې غربو ته مساکینو ته ورکا نو ستا دا ثواب د دې میت لپاره دا عمل جاری دی خو زموږ معاشره کې یو دا خبره ډېره عامه ده زموږ په معاشره کې دا خبره ډېره عامه ده میت په خپل ژوندانه کې عمل داسې کړی نه او چې کله وفات شي نو بیا موږ په میت پسې دا عملونه جاری کړو خو ذهن کې یوه خبره یاد وساتئ که چېرې په دې میت پسې موږ د میت د مال نه ځکه دا مال چې څومره د میت دی د ګټلی دی نو دی وفات چې د ده د دغه نه دا څه وځي نو دا د میت مال نه شو د مړي مال دا نه دی دا بیا د دې د اهل مال دی د ده د بچو مال دی دا چې څومره ورثه دي د هغې مال دی د میت حق د دې نه کټ شو نو چې د میت حق د دې نه کټ شو نو په دې مال کې به په دې مال کې به چې کم دی د میت بچی به وي هغه به چې کم دی نابالغه وي نو یتیم به وي او د یتیم مال بې ځای لګول دا ممنوع دي نو ځکه که چېرې ته وایې چې زه په دې میت پسې مال لګومه د ځان نه پسې لګومه لګولی شي خو د میت مال به نه لګي ځکه دې مال کې شکوک دی وس ځکه دې کې به د ماشومانو مال وي هغه ماشومان به مسکین ماشومان به یتیمانان پاتې شول ځکه پلار خو یې وفات شو که مور یې وفات شوه یسیر شول نو داسې مال په میت پسې لګول په مړي پسې لګول درېمه پسې کول دا ممنوع دي ها که چېرې ته یې پسې لګې ولګوه خو د میت د مړي د مال نه به نه لګې ځکه دې کې شکوک رالل د یتیمانانو مال پکې رال بیا او داسې حال هم ما ګټلی دی چې اهل میت په خپل مړي پسې درېمه وکړي نو خلک پې غوبل جوړ کړي خلک پې غوبل جوړ کړي دا ما ګټلی دی هلکه وایي پلار مې وفات دی د پلار واده مې نه دی وایي نو دا د دې میت دپاره زحمت جوړ شي نو موږ او تاسو خصوصا موږ او تاسو له پکار دی چې په دې مسایلو باندې ځان پوه کړو په دې عمل باندې ځان پوه کړو دا زموږ او تاسو کې یو رسم یو رواج روان دی بیا به موږ او تاسو څه وایو یاره وایي درې مې پسې ونه کړه سولیختې پسې ونه کړه جمعې پسې ونه کړه دا خلک پسې وایي د دې خلکو به څه جواب کوو موږ او تاسو به دلته کې دین او اسلام پرېږدو او د خلکو د عمل دپاره بیا داسې عملونه جاري وساتو نو دا عمل ټیک نه دی یو خبره دویمه داسې خلکو په دې کې وي چې هغه به غربای مساکین وي د هغې به وس نه کېږي د هغې به وس نه کېږي نو بیا به ورسره څه کړي او تر دې پورې موږ اورېدلی دی چې مومن قوم په سود والا روپۍ رالي میخه پسې لازمي ده په میت پسې په درېیمه میخه لازمي ده وایي میخه به حلالۍ نو اسلام د دې خبرې اجازت نه ورکوي چې میت بیا د میت د ورثاو ته پې وروسته تکلیف وي میت ورثه بې قرض نشي ادا کولی او تا ولې په سود روپۍ راخسي سود خو اسم حرام دی
عزتمندو مونږ او تاسو بیا دلته کې رسومات دا فریدو مونږ او تاسو بیا سوکو چې دا الله او د الله رسول کوم احکامات چې مونږ او تاسو په هغه کې ځان په خپل ژوندۍ کې عمل کې جاری وساتو نو ان شاء الله د صالحتي او بیا په دې جمعې په دې شپو په دې خبرو په دغه ان شاء الله آینده جمعه خبرې کومه الله دې مو تاسو ټول د عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين